کم خلق چې سپي ساتي شوقن ساتي او یا د جنگولو د پاره ساتي نو د دین په شریعت کې منع راغلی ده. په ترمذی شریف او ابو داود شریف کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته فرمایي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن التحريش بین البهائم، چې رسول الله مبارک د زناورو د بهائم جنگولو نه منع کړی ده. په ابتدا کې د خلقو په زړونو کې د سپو سره ډېر مینه محبت او دغه طرف ته رغبت او میلانو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عموما د سپو د قتل حکم وکړو، د خلقو د زړونو د امین او محبت د سپو وزي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بقتل الكلاب، چې بیا کله د خلقو زړونو د امین او محبت کم شو وته نبی علیہ السلام بیا وی چې علیکم بالاسود البهیم ذی النقطتين فانه شیطان. چې تاسو تور سپې صحیح کوي چې تک توري او د سترګو د پاسه سپین ټاکی وي نو دې قتل کوي ځکه چې دا شیطان دی. علی سبیل التشبیه دته شیطان وي دغه تک تور سپې چې وي او د سترګو د پاسه سپین ټاکی وي نو د شر او ضرر سیوا دی او فائدہ او نفع کم ده. بیا د دین بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درې قسم سپو اجازت ورکو. من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيرات وفي روايه قيراتان. چې څوک د دې درې قسم سپو نه علاوه سپو ساتي، یو د ښکار د پاره دی، یو د پټي د حفاظت د پاره دی سوکۍ د پاره، او یو دغه د ګډو او د غوانو کنډک سره وي او دا کې فقهاو هغه سپیوم داخل کړي دي چې خلک کور کې سوکۍ د پاره ساتي. اوس کده درو سپونه علاوه بل څوک سپیو ساتي نو روزانه بد د عمل نه یو قیرات یا دو قیرات ثواب چیرې دا وکميږي او هغه کور ته د رحمت فرشتي ناراضي. د الله حبيب فرمایلی دي چې پکم کور کې سپیوی او یا بګي تصویران وی لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب ولا تصاویر. هغه جماعت سره او هغه ټولی سره د فرشتو مصاحبت او محافظت نوي چې په کم جماعت کې سپیوی او یا بګي غنټي وی. نو چې کم خلک سپی ساتي شوقنه او د جنگولو د پاره هغه په دې باندې لک سوچو کی دغه شان دا خلک چې چرګان جنگي دان ولزان جنگي او خان دي هاتيان دي دا ټول دغه حدیث لاندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا او دغه وجه د جنن په مونږ باندې رحم نشته دی، زمونږ د زړونو رحم وته دی نو د اسمان او د زمکې نه په مونږ باندې د رحمتونو د برکتونو دروازې بندي. الله حبیب فرمایلی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. تاسو پس مکه والا باندې رحم وکي اسمان والا په تاسو باندې رحم وکي. علماء او طلباء په دې معنی پوهیږي چې دا ارحموا من دا من د عموم د پاره دی، ذوی العقول او غیر ذوی العقول صرف انسانان بګی نه دي مراد بلکې تمام جاندارو باندې شریعت د رحم حکم کړی دی. الله تعالی دې زموږ تاسو په ژوند کې نور رحم پیدا کړي.